یوه کم شپېته نمبر نصیحت او د عقلمندۍ او د ضرب المثل او د مثال خبره دا ده هوښیاران یی قصص الاولین مواعظ الاخرین د مخکینی خلکو له کومې کیسې دي که نه د مو دپاره یو نصیحت ده قصص الاولین مواعظ الاخرین لکه مخکې سوره څه شوي دي کیسې شوي دي دې کې مو ته عبرت پروت ده هغو کیسو نه مو عبرت حاصل کړو لکه مخکې نبیانو سره کیسې دي بزرګانو اولیاو ډېر خلک دې دپاره وړي څه لطف اندوز شي ونه خواند خلي څه ټیمه سره ښه پس کېږي خو نه دا مقصد نه ده هغو سره څه شوي دي سړی هم هغه باندې سوچ فکر وکړي چېرې زه د شیطانه کړم دې دپاره دي رأس الحکمت مخافة الله یی څه د حکمت کچوک غواړي څه حکمت ورته حاصل شي که نه دا د الله په ویره کې پروت ده څومره سړي کې تقوا ورکوي څومره د خدای نه ډارېږي مغرو ته حکمت خدای ورکوي حدیث شریف ته وی پرې کې ابوهریره صاحب ته پیغمبر علیه السلام فرمیلي او دا خو د تجربې خبره ده هوښیاران یې څه زر غبا تزدد حبا چوک راورسي کله کله ورسه زیارت ته تپوس ته ملاقات ته دې سره د مینه محبت زیاتیږي که یو مخې په ورتللی شي بغیر د ضرورت نه به دې سره مینه محبت کمیږي سړی د نه تنګېږي بغیر ضرورت نه سي لکه څه کار د وي نازې کې بیا به نه سي همداسې لیا په لیا سي یو ځای کې که تو کور وي که نه هغه ځای نه بیا سړی نه تنګېږي لیس الخبر کالمعاینة هوښیاران یی حدیث شریف هم ده څه کومه خبره په سترګو وکتل شي او بله څه واورېدل شي سترګو سره نشي برابرېدل ځکه چې یو شی ته په خپله کتلی که خال ورکې ډېر وایي داسې داسې ده خو دلې خو تو کتلی دا سړی چېرې د دې کردار والا سړی ده یا داسې داسې ده مو سره وخت تېر کړی مو په خپلو سترګو کتلی ته اوس څنګه غږېږي نو اورېدلې والا خبره سترګو پسې نشي رسېدل دیس عند الرهان تعرف السوابق څه کله مقابله شي یا چېته کې سړی بل نه مخته تلل غواړي چې زه مخته لوړ شه نو دا خو پېژندل شي څه کله سړی ورکې مخکې شي هله پاته ولګي داسې پاته نه لګي مقابلې ټیم کې حدیث ساده هوښیاران یې حب الشیء یعمي ویسم سړي چې سره مینه شي که نه دې سره سړی ړوند او کوڼ شي یعنې هغه شی دې باندې ګران وي که نه اوس د هغه خلاف دې ته خبرې ما بینوي سړي باندې ترو ګران ده ته ورته خبرې بینې څه فضول کار در اخستی یې ته چې شه کوې غټ سړی کار ویل نه کوې دا خبرې ته ورته کوې زر غونې ورباندې لګي دا ورته ما کوه ځکه ترور باندې ګران ډېر د غریب باندې اوس که ته څوره خبرې ورته کوې که نه دو کوڼ ده نه اورېدل سي لکه سر یې واوري نو ورته کوامه که نه کوڼ ده دو بس او ړوند ده که ته ورته ډېره خالي ارواښه یې کسي نه همدا شی ته یو شي سره د انسان محبت ته که نه هغه خلاف سر ورته غږېږمه نه مني د سره جزاء من یکذب ان لا یصدق کوم سړی چې درویغ یې هغه دپاره څه بدله کیدل شي څه کله سړی درویغجان مشهور شي که نه خلک یې وپېژندي چې دا سړی لا غونې ورکې دوده ایر کوي مالګه مرچ میلوي نو دا غریب داسې که ته ورباندې لا غونې اشاره څه وکړي یا دوه کسان سره کې یو بل ته داسې وګوري وخواندي ده غریب چودېږي چې د مو په باره کې څنګه دو خبرې کې داسې یو بل ته سترګه وایي یا همدا شی ته وي سړی غږېږي درویغجانه داتې ده څه تصدیق یې نه کوي که نه هرې خبرې کې ورته یې څه دې دلیل راوړه بس بیا هغه دپاره دا طبعي ده نه یې څه درویغ مه یو که چا سره ګاپ مو نه وي زده مه لګوه ګاپ ضروري خو نه ده که نه په درویغو باندې چېشته خبرې اوږدوي سره شروع کړي ته به ورته وایي چېرې بله ورځ ولاړو په ونې ما موندلو دا درته یایي ما موندلي یو بله ورځ همداسې مو ورځې روانو پلانکي ځای کې غره ته وموندلو ځانه نه کې سره جوړوي دومره ماهر ده ته به خبره وکړي که نه چې دا شی مو کړي دا ته بلکل هغه په نسبت درې نورې روباسي وکړي ته به خبره اورېدلې چېرې هسې کې روان و یو کفن کې مې سړی وکتلو عجیبه غونې کیفیت و غوټۍ پیسې ته لګېدلې وه ده به ته کې سره جوړوي سلا دا شی خبره خو ما لیدلې وه دا تا کله اورېدلې یه ما په پلانکي تاریخ اورېدلې ځانه نه بې را جوړه کړي دومره ماهر وي نو دا ښه ده دا ډېر د هغه والا کار د ظلم کار ده داسې سړی به خدای پړ مخې جهنم ته ولي دې دپاره مپی نشته درویغجن سړي دپاره خیر الناس من ینفع الناس حدیث شریف ته خلکو کې بهتر انسان هغه څه نورو خلکو ته پیدا رسول غواړي کوم شي کې تو پیدا رسول غوښتل شلو کوه و بله یا روان وه دا ځای باندې چوډانډې ته یې سیخه که کور ته لیا بیدله دا اوس ناپې ولا شای ده
دینه دا مقصد نه ده چې کومې روپۍ ګټي دا ځي خلکو به نوي شوه داسې مشکل کور د شوګ وکي که نه د خو نشي کول دې دپاره غټ زړه لاګي لکه واړه واړه کارونه سی پیدا وي خلکو ته هغه کې بخل ما کوه څه نه ورکړي روپیه نسیله یا بخل ورکړي سړی ویلي وکي یا همدا شی ته بل د ښېګړې خبره ده چوته خیل شوه یا مثال دا ځای کې چې شه د یو سړی د غوی په ټکي ګاډي دي ځینه ورته غږ وکړه که ټلیفونه کې د روپۍ نه یا که څه طریقې سره ورته ویل شي وایه دې به تو خرچا نه رسي که اوس ته دې کې وایي څه پرېږده خپل کور به کوي یا همدا شی د غوی ګاډي نږدې ورپورې وایي شړونه دا یوه نفع ده من لا یرحم لا یرحم هوښیاران یی او حدیث ته کوم سړی چې چا باندې رحم نه کوي دې باندې به خدای طرف نه رحم نه کېږي که تاسو غواړئ چې ما باندې رحم وشي نه د الله په مخلوقاتو رحم کوئ کوم مخلوق باندې رحم کول پکار دي هغه باندې کول شي اوس خنزیر باندې رحم نه راغله چې خنزیر باندې رحم شروع کړي یو سړی د مثال ازې خنزیر وکتلو ګوډ ورو روانو دي ورته زړه وزېرېدلو وژړېدو ورته کور نه یې پټۍ ملا مار چې راواخیستلو اوس دو که چوک بې ذاته کې بیا به یې څه مخ رحم کولو دې کې رحم راغله نه که نه اوس دې باندې رحمونه شروع کړلو انسان څه خنزیر شي هغه باندې رحم نه راغله ته رښتیا و خنزیرانو باندې رحمونه کوي نو دا د بې ځایه رحم شروع کړو لړا مې ازې وکتلو دې ته څه مایه ده خو الله مخلوق ته که نه خوږېږي غریب مړاوي ویلې ژوند چې ته وکړي ژوند نه کوي دې دپاره همدا ورځ د ختمې که زهري له شاید پیغمبر یې چیچلی ته چوږي ستو نه چیچي همداسې ته منګور د وکتلو غومبس یې د وکتلې دا مړول شي مړوه نقصاني شیانو کې ګناه نشته یا منګي د مثال راخم دا ده که نه څه وچ پچ تو ته څه نه یي رویسور د کور د وتړانکو دا ظلم ویلې کوي که منګي دې لګیا دي غیړي نشي کېږدول شه غړ شا کېږه دې بیا راغلی میټۍ غریب راوړي او روژې ورځ وه سبۍ کتله ټوله ډاک وه دا منګي مړول شي ریبزه ورته راواخله ښه پخه پخه یې ووایه طریقې سره یې مړه که اور ورته مایر که اوبو کې یې ماچوه څه په ژوندون یې ورکړي تویږي رتویږي خو مړی که ریبزې سره که دوره د زړه بیا نرم وکړه نه بیا یې رجوع که ورشي نه چې ته لارې غونې وغورځوه بیا رانه شي واپس